وای هوښیاره مرغۍ پیله ګیریږي نه او چې کله ګیره شي نو بیا دواړو خپو او دواړو وزرو نه ګیره شوي. خبره کوو چې د خلیل الرحمن قمر صاحب چې د په خپلو ډرامو کې اکثر او ښځو له 2 ټکي کې یو رت ویلي دي، خو د هغه 2 ټکي کې یو رت د ښځې په وجه باندې د دومره غټه بدنامي په انټرنیشنل سطح باندې دو شوه چې هغه ښځې خپل جال کې پسو کو، دومره دی په ځان باندې پوه نه شو چې د شپې ورغه او هغه ښځې ورله 15 کسان کېنولي او هغه 15 کسانو دی لوټ کو جي. مکمل د واقعي تفصیل در سره شریکوم. یو مشهور ډراما رایټر دی، اکثر ښې ډرامې لیکلي دي خو خپله په هغه جال کې ګیر شوی دی جي. داسې چل شوی دی چې د بحري اټاون نه دله میسج شوی دی چې زغه رنګ زما نوم آمنا عروج دی او زه راغلی یم د یورپ نه او زه یو ډراما ده ما سره ته راشه تا سره زه هغه ډسکس کوم. د چې د جنۍ میسیجز په واتساپ کتلي، جنۍ ول خپل تصویران وغیره هم را لیږلي، هغه چیټ اوس هم لیک شوی دی او بیا ول خپل لوکیشن را لیږلی دی. بس دغه ګاډی راویښ دی او د جنۍ په اډرس باندې د شپې ورغلی دی جي. جنۍ له ویلي زه درغم چې دا ډرامه موږ ډسکس کوو، تا سره زه ملاوېدل غواړم او ته که اکټینګ کول غواړې نو تاسو اکټینګ کې هم ډېر زیات ټایم دی، مطلب ته هغه رنګ اکټینګ نشو کولی، ستا اکټینګ کې به هم زه کار مطلب خپلو کې ډیبیټ شوی، خپلو کې بحث مباحثه شوې ده. بیا دی ورغلی دی چې څه ټایم دی ای کره ناست شوی دی نو هغه ټایم بیل بجاو شوی دی که روم کې ناستو. جنۍ ورغلی د 15 کسانې پې سره د مشینانو راخېجولي دي جي. کمرې له 15 کسان سره د مشینانو راغلي دي او راتلو سره یې دنه ډایرکټ پرس ایښتلی دی چې د په پرس کې هغه ټایم د ده د وینا حساب سره 5,000 روپۍ وي چې هغې ته هغه ټایم ایښتلي دي. اے ټي ایم پکې چې په اے ټي ایم کې تقریبا 1,80,000 پورې روپۍ وي چې بیا دی هغه یې یرغمال کړی هم دی، هغه ځي کې هم وهلی دی، بیا یې ځان سره ګاډي کې کېنولی دی، اے ټي ایم له تللي دي، هغه پیسې ترې ټولې راویښ کړي د اے ټي ایم نه اور څومره هم اماونټ د سره بیا دنه د 1 کروڑ روپو ډیمانډ کړی دی هغه 15 کسانو. 1 کروڑ روپۍ د ولوي ما سره نشته، د ول ای ولوي چې امرګرو نه غواړه خو موږ له 1 کروڑ روپۍ پیدا کا وهلی هم دی، په خپو کې ول ډز هم کړی دی چې مطلب دی ویریږي او موږ له دا پیسې را پیدا کی. هغه ټایم د ول ای ولوي چې تا سره پیسې نشته چې امرګرو نه غواړه، د یو مرګري له هم کال کړی دی چې 10 لک روپۍ هغه مرګري نه وستې دي. هغه مرګري ولوي چې تا پسې لکسار پس کال کوم، لکسار پس چې ورپسې مرګري کال وکړو نو هغه ول هم انکار شو چې ما سره خو فلحال 10 لک روپۍ نشته، وایم سوري. بیا چې غلو له پته لګېدلې چې بس د کې نور درک نه لګي نو بس بیا چېرته نامعلوم ځای کې د ګاډي نه کوز کړی دی او همدغه رنګ یې پرېښی دی. بیا د پولیس اف آی آر کړی دی دغه آمنا عروج حوالې سره. دا مختلف ټیکټس استعمالیږي چې کله یو سړی د سړو به پکړ کې نه راځي بیا ول هغوی د ښځو چال بیچو کې نو دغه د ښځو چال کې هغه خلیل الرحمن قمر صاحب هم راغلی دی وروره چې دی ډېر ځان له هوښیار وایي د خبرې چې تاسو اورئ د چې کومه فلسفه ده چې تاسو اورئ یقینا تاسو له پته ولګي چې دا یو قابل سړی دی، یو هوښیار سړی دی. خو هغه هوښیاره مرغۍ یوې وړې جینۍ چې کوم دی په خپل جال کې پسو که او دومره دی پوه نه شو چې یک تنها یوازې د هغې رهایشګاه ته لاړو او دومره غټ کیس بیا د سره وشو، دومره غټه سټریټیجي د سره وشوه. اوس د دغې سټریټیجي په وجه باندې د پسې میمز هم جوړېږي چې هغه 2 ټکي کې یو رت چې تا په ډرامو کې ښځې دپاره 2 ټکي کې یو رت لفظ استعمال کړی دی نو هغه 2 ټکي کې یو رت د ستا عزت او چال کو جي. نو دې حوالې سره تاسو څه رایې لرئ کمنټ کې را سره شریک کړئ. مننه جي، والسلام.